ناصر تو خود موږ مشر وې تو خود علماء په غیب په سر کړی دا تو خود مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه فرزند وې موږ خو همیشه او دغه قوم دغه اولس او دغه مسلمانو خلکو همیشه د تو قدر کړی دا خو مولانا صاحب اسلام د پر یو کړه ورته وشه چې ټول د پاکستان په پارلیمنت کې د اسلام لپاره خدمت کړی د معزت منی 70 ممبران چې زه خپله په هغې کې شامل وم د کرک نه او د تاسو انګونه مولانا صدیق خانزاده صاحب ډېر نیک سړی و الله دې وبخښي مو خپله کئی کی سبق میں نہ دعا کرما کئی کی تیر کری دی اخوانزادہ سے امیر خسراؤ درے پہلے دیگی اخوانزادہ سے مولانا فضل الرحمن پہ استفاع ورکا چیز زدی گن نمو خروش کا دیکی کم اسلام نے چموتا تکوی دمو عزت منو 70 ممبران دے قوم اسمرائی دیگی قوم دغه در سمند او دغه کل او دغه نریاب او دغه کربوغی او انگو مسلمانانو د کرک خټکو مسلمانانو د بنو د رکیبانو خټکو مسلمانانو پاکستان پارلیمنت ته ورسول افسوس مولانا صاحب چې ته د مشرف غوندې یو ظالم یو جابر یو ډکټیټر او یو د امریکا ټوټو سره خفیه ګډ جوړ وکړل او ټول ممبران دې په مشرف باندې خرڅ کړل صرف د خپل مفادات لپاره چې دراني صاحب ته په خیبر پښتونخوا کې یو مضبوط حکومت جوړول امریکا ته او ناټو ته لارې ورکړې معاهده وکړله او د هغې نه پس چې هغه مفادات پې ختم شول ګاډې ټوله دنیا بین الاقوامي انټرنیشنل ډاکو آصف زرداري سره ګډ جوړ وکړل او د هغې نه د کور شویو مرغات وخوستل ډېر په احترام سره مولانا فضل الرحمن صاحب ډېر په شرافت سره مولانا فضل الرحمن صاحب زرداری تو کوم اسلام د پاکستان دغه قوم دپاره منظور کړو کوم کردار دې ادا کړو دغه قوم خو د اسلام په نوم دی دغه قوم خدا کی زمین پر خدا کے نظام پر نوم دی تو سره قرباني وکړلې تو ته ورته کړ ته دې زرداری نه 300 کوسای دپاره د خپل حادثه په ډول باندې ولګول نعره تکبیر میموریم ته ورتېر شو بیا دی نواز شریف ته ور راغلو چې اوسه پورې یې لګیا ده او کوم اسلام یو نظام یو دفاع یو شق یو عین دغې قوم ته وښیه چې دغې قوم تر اسلام دپاره پاکستان پارلیمنت ته واستولی ته بیا د مفاداتو شکار شو وزارتونه ته وخوستل نور خو نه ده نور خو دې څه وکړل او مفادات دې وغوښتل قوم دې خرڅ کړ دین دې خرڅ کړ او د خلکو ورسره دې خیانت وکړم د خیبر پښتونخوا غیرتي مسلمانانو سره دې سوله وکړه او تو مولانا صاحب تو او د تو علماء کرامو په ختم نبوت باندې وار وشو تو څه ټول خبر نه چې قادیانو دپاره امریکا په دغې ایالت باندې چې نواز شریف زه به تو بیا دریم زده تو د پاکستان وزیر اعظم جوړوم خو ته قادیانو تیار ورکړه چې هغه د اقلیت نه ختم شي زه ډېر په دق سره دا خبره کوم او هر ملا ته کوم هر طالب ته کوم هر پګړۍ ته کوم هر کرتے ته کوم هر سنت نبوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورث ته کوم
چې زه ډېر شرمنده یم، مو ته ډېر دُخ ته، مو ته ډېر افسوس ته مولانا صاحب او په پارلیمنټ کې پنځه شپږ علماء کرامو چې د دوزې په موجودګۍ کې د نواز شریف حکومت د نبي علیه الصلاة والسلام په ختم نبوت باندې وار وکړ، اذکار یې په وکړ، توره یې په واچوله. ملا ته ژوندی څرنګه یې په چا وه چې په اسمبلۍ کې تو لاش پروت وه، خو چې دا شاید توره کم کړې وه. خو چې کله یو د نبي ورث چې کله پګړۍ او محراب، کله منبر او د مسجد د نبي علیه الصلاة والسلام د دین وارثان دین چار پرېږدوي، بیا هلته کې الله پاک په هغې پارلمنټ کې شیخ رشید نه او د علي احمد خان نه د دین چار وخوري. د مو عزتمنو، اوس هم چې ټوله دنیا او د پاکستان سپریم کورټ په دې خبره باندې متفق شو چې نواز شریف انټرنیشنل ډکونه د پاکستان د متولي منصوبې جوړوي، په هغې کې شامل ده. اوس په هغې مولانا فضل الرحمن صاحب سره د هغې ملګرتیا کوي او موږ د عمران خان سره اتحاد وکړو. او تو ته پته در لګي موږ خو یو عظیم مقصد د پر اتحاد کړی ده او یو روح عظیم او محب وطن پاکستاني مسلمان سره مو اتحاد کړی چې هغه عمران خان ده. موږ خو د سرداري سره، موږ خو د بېنظیر سره، موږ خو د مشرف نه، موږ خو د نواز شریف نه څه مفادات نه دي وغوښتي. قومه بیدار شوی.